نبی علیہ السلام مبارک یو جمله او فرمایله وی حضرت موسی علیہ السلام لا یو زنانه راله ورته وی حضرت جړلې وای ډیر ظلم او شرا سره قسم دی بلکې دنیا کې را باندې قیامت واقع شو څه چل خوري څه چل شوی دی نو موسی علیہ السلام ته تاسو کوي وای څه قیامت تر باندې راغلی دی دا زنانه ورته جاړي او په سلګو کې اوخ کې را بهیږي او سره ښکته کړی د خپل واقع ذکر کوي او دا واقعه د جناب محمد رسول الله د زبان نه صحابو ته وایم د زبان نه صحابو ته لګیا د امت ته لګیا وای موسی علیہ السلام له زنانه را حضرت قیامت را باندې تیر شي ما تا ته وی والعاجز کمکل او پریوت انسان من اتبع نفسه هواها وتمنى کمکل پتا سو کې هغه چې د دنیا په خواهشاتو باندې منډې وي اوس جمله وایم وای دا زنانه را له حضرت زما سلور بچی دي وای چې زوی مې مشر لسو کالو ته ورسېدو نو خاوند مې مړ شو او د زنانه دپاره د ټولو نه عظیمه سهاره ورشته رونه پریدي او مور او پلار یې پریدي خاوند که ارسي د خاوند دپاره یو عظیمه دغه ده ذمهواري ده دا او ذمهداري ده خاوند دې ساتي بیا خو چې د خاوند سایه د ښځې نه ختمه شوه نو په دا ښځې باندې بد نظر شروع شي توجه شته الله دې د چا زنانو هم خاوندان نه وفات کوي شوق سره امین وایي او څوک دې د چا خویندې میندې الله نه بیلو پټېږي شوق سره امین وایي خاوند مې مړ شو په معاشره کې د څلور بچي مې پاتې شو اول بچی مې د لسو کالو نور ورپسې واړو زوی ته مې وایي چې بچیه پلار برې دړې راوړې د ځنګل نه او دا ډیپټي تا ته حواله ده زه خو تور سر یم که بار اوزم نو خلک درندګان دي که بار اوزم نو خلک درندګان دي معاشرې ته بار خپل ګورئ محترم خپلې معاشرې ته بار وګورئ تاسو یا په دې فیسبوکو باندې تاسو ګورئ که ستاسو خیالي ستاسو مخې ته یو جمله ږدم که ستاسو خیالي اکثر کس د خلکو د ایمان د دغه دپاره ځان نه چینې جوړه کړي او بوکره واچي او فیسبوک باندې هغه ویډیو وایرل شي ګوري چې دا خلک څه وایي که ستاسو خیالي بلا ګاډي ورته لار کې ودرېږي که نه د جملې ته توجه شته که نه نشته بلا ګاډي ورته ودرېږي که نه ستاسو څه خیال دی دا کوم ګاډو والا چې ودرېږي دا اولیای کرام دي چې ودرېږي ورته بوکرې والا ښځې ته یا دا د انبیاو اولاد دی چې ته پردې زنانه ته ودرېږي وی لفت در کومه ته داسې با یزید بستامي رحمت الله علیه راغلی چې ته بوځې او دا ښځې ته بوځې محترم الله دې معافي وکړي وایي نشم وتې زویه بار که بار اوزم درندګي ده بچیه ته زه دړې راوړو دا ستا ذمهداري ده چې دا درې رونه دي او زه یې مانو دا تربیه تا ته حواله ده ته به یې پالې اوس د الله نه پس بچی لاړه لا پته ورته نه وه نه ورته ځایونه معلومو چې کوم ځای نه به دړې راوځم لاړه اواز ورته وغی چې په ځنګل کې د لسو کالو یو ماشوم پروت دی او درندګانو شلولی دی محترم یو ماشوم پروت دی او زمرو یا څه شلولی دی په دې منځ باندې ټوکړې ټوکړې کړې دي وینه او سرر سیتي وړي دي لږ لږ اعضا یې پاتې دي او تلې د پهچان یې نه کیږي اواز دې مور ته راورسېده دا مور په منډه باندې ځنګل کې منډې وی وی که ته ټوله ورځې تر مازدیګره پورې منډې ووالې په ځنګل کې بچی چې وی که ته بچی پیدا نشه خو د بچی ټوکړې ورته پیدا شوې د بچی اعضا لاس یا شلېدلې بدن یې ومونته کېناسته ډېرې ورته تر مازدیګر ماښامه پورې وجړل حال د یوې مور نه تپوس وکړه چې پې باندې تېرېږي ستا بچی مړ شه یا درندګانې دغه کړي دا مور ډېره دغه شوه وایي دومره تږې شوه ټوله ورځ یې په ځنګل کې منډې والې وې چې خولې ته ګوټ نه دی تېر شوی وایي قسم دی دې زنانه وی حضرت موسی علیه السلام ته چې سا رانه وځي سا وایي کتل مې په ځنګل کې یو جومپړی وه ما وی دغې ته به ورشم او اوبه به وڅکم که اوبه مې ونڅکلې او کوره پورې رسېږم نو مړه کېږم زما د دې دریو بچو د کفالت انتظام به څوک کوي جومپړی ته ودرېدم اواز مې وکړه څوک شته دننه یو انسان راووته ها
وایه څه پکار دي؟ ما وی اوبه پکار دي. زما د مخ نه چې لوپټه لرې شوه، زما په مخ باندې د نوجوانۍ حسن پروت و، زما د نوجوانۍ په مخ باندې د دغه د خولو یو دارې راتلې، د خولو څاڅکي پې ټپکونه د ځمکې نه ول. هغه چې زما نوجواني او حسن ولیده، ما ته یې وی زه به ستا تنده مړه کړم، ته زما تنده مقابله کې مړ کړه، زه م تږې. ما وی تا سره اوبه شته، تا ته د څه ضرورت دی؟ ما ته یې وی زه د شهوت سپی یم، زه د شهوت اوږې او تږې یم، ته زما د شهوت تنده مړه کړه، زه به ستا د اوبو تنده مړه کړم. ما وی ربا امتحان د پاسه امتحان دی، بچې مې درندګانو اوشلو، خدایه زنا کومه دننه لاړم. ما وی چې حلق ته اوبه نه روځي، ما وی مړه کېږم بچي رانه پاتې کېږي. ما وی اوبه راکړه سملم د سره، اوبه مې لاندې تېرې شوې، زنا مې د دغه انسان سره وکړه، وجود مې داسې نیولی دی، کپړې مې قسم دی د شرم نه نشوې اچولی. ما وی ربا ستا مخ کې چې بربنډه شم، په کوم مخ باندې به تا ته مخامخ کېږم، په کوم مخ باندې زه کپړې واچوم، بربنډه په ځنګل کې را روانه وم. محترمو توجه شته دې جملې ته؟ ما وی خدایه دا ستا څنګه بادشاهي ده نو؟ امتحان د پاسه امتحان زما په زړه باندې څنګه تېرېږي، څه تېرېږي، او زه یو سړي سره د زنا دپاره څملاستم. خدایه دومره عظیم امتحان دی وکړه چې کور ته رالم. ما وی دغه درېو بچو به مې څه کېږي، خو راته پته نه وه چې زما د کور د راتلو نه مخکې به زما کور کې الله قیامت واقع کړي. چې مې رالم وکتل ډېره څښا بدبویي وه لکه غوښه چې اوس سوځېږي. چې مې وکتل یو بچی مې تنور ته پرېوتې او غوښه یې سوځېدلې وه. قسم زه ورته کېناستم، ما وی خدای ستا ډېر عجیبه بادشاهي. دا مې دویم بچی خدایه لاړ، خدایه دا مې دویم بچی لاړ. حضرت موسی علیه السلام دا آواز اورېده، ښځې م ژړل او موسی علیه السلام هم ژړل. دغه بچی چې مې لاړ زر زر مې اوبه واړولې، نور خو سراسره نو د هغه وړوکي د 3-4 کالو د ماشوم وی قسم دی د هغه اډوکې مې د تنور نه رابار کړه او غوښه یې سوځېدلې وه، توره شوې ورته ناست وم او خپې بلې خپې قسم دی ژړل مې ورته. ما وی ربا دا د امتحان د انتها ده. وی چې دننه لاړم کوټې ته، یو زوی مې اوده دی، ما ورته آواز وکړ بچیه بل لور دې څه شو؟ وی چې مې راپاسو ما ته وی مورې پرون چې زمونږ ګاونډیانو چیلې الالوله نو امام دی خپل ورور سره داسې کار کوم چې څنګه الالول چې دې خوا مې وکته بل بچی مې حلال پروت دی. قسم دی یا خو مې د سترګو نه اوښکې بهې دی او یا مې د سترګو نه وینې را روانې شو. ما وی خدایه باس نور طاقت نه لرم دې په باندې. رالم حضرت موسی علیه السلام ته مې ووی چې موسی زمانم درد واله ښځه په دې سرزمین کائنات کې بل شته. موسی ژړل، موسی چې ورته کومه جمله ویلې ده هغه تاسو ته نه وایم، هغه چاته وایم چې ما سره د چا قلبي مینه ده، بیا ما نه بعد کې تپوس وکړې. خو د نبي علیه السلام یو جمله درته وایم. موسی علیه السلام چې ورته څه ووی هغه هم د سرو زرو په تخته باندې د لیکلو خبره ده، خو تاسو به استطاعت ونه لرئ او نه تاسو کې دومره جذبه شته، تاسو سبحان الله نه وایئ نو څه به درته ووایم. هغه جذبه نشته تاسو کې، ماله جذبې والا افراد پکار دي. موسی علیه السلام چې ورته څه ووي هغه خو بعد کې خبرې کوم. نبی علیه السلام مبارک صحابو ته جمله وفرمایله، وایي صحابو د ښځې دا واقعه تاسو ته پته ولګېده، صحابو هم ژړل. ها د الله پیغمبره پته ولګېده واقعي ده چې په سرزمین کائنات کې د دې نه دردناکه ښځه نه وه، دردناک انسان تی نشته. زما رب ورته جمله وفرمایله ګویه چې جبریل راغی او پیغمبر د زبان اطهر نه ووی چې د دې نه تاسو ته دردناک انسان ښیم. د الله رسول صحابه توجه شو د دې نه دردناک څوک دی؟ زما پیغمبر د زبان اطهر نه جمله وفرمایله کله چې انسان د قیامت په سبا باندې دومره نیکۍ راوړي چې د غرونو عمرې او دې کیني یو خوشحالۍ او د خوشحالۍ انتهایی چې جنت ته دننه کېږم، دې کې یو انسان راشي وایي خدایه د ما پسې غیبت کړې ده، نیکۍ ته لږې لاړې شي. بل انسان راشي خدایه ما سره یې دوکه کړې ده، نیکۍ ته لږې لاړې شي. بل انسان راشي خدایه ما سره یې حسد ساتلی دی،
نیکۍ ته په مزه مزه باندې روانې دي. خدایه د ما پسې غیبت کړی دی، خدایه زما یې سپک اهانت کړی دی، خدایه زه شرمولې او ذلیله کړې ما، نیکۍ ترې نه لاړې. حتی تر دې پورې دا انسان بغیر د نیکو نه پاتې شي. افراد لا پاتې دي، قرضه پې باندې لا پاتې ده، بیا دا قرضداري راځي، خدایه زمونږ هم پې قرضه ده. زما رب ورته جمله وفرمایي چې ګویا تمام ګناهونه ستاسو د قرضدارو د ده په غاړه کې، او هغه ګویا چې قرضه به پې ستاسو خلاصه کړم. دا انسان چې د جنت مستحق دی، تمامې نیکۍ ته لاړې شي، مقابله کې ورته په حسد او په دروغ او په غیبت او په دوکو او په ذلت د مؤمن او په حرامو باندې جهنم واجب شي. په کائنات سرزمین کې د دغه انسان نه دردیدونکی انسان بل نشته محترم، د دغه انسان نه. دا زما په امت محمدیه کې د ده نه دردیدونکی چې دی به کوم د وینو په اوښکو باندې د قیامت په سبا باندې دی د جنت تپم محسوس کی چې 1500 کاله فاصله کې به د هغې تپ محسوسیږي محترمو. نبی علیہ السلام مبارک جمله وفرمایله دله فخر وکنه الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. بهترین انسان پتاسو کې هغه دی، هوښیار پتاسو کې هغه دی چې هغه د کندې دپاره کار وکړي. څه دپاره کار وکړي؟ اواز رانغې څه دپاره کار وکړي؟ کنده تاسو څه ته وایي؟ لحد ته وایم، تور لحد ته وایم محترم، تور خورو ته وایم او تور قبر ته وایم محترمو، تور قبر او د تیرو ځای ته وایم چې د هغه ځای دپاره تیار وکړي. محترمو دونه زندګي دې تېره شوه، ستا چې څومره زندګي تېره شوه دا ستا د زندګۍ نه کټ شوه. آینده زندګي چې پتا باندې روز ورځ تېرېږي، میاشت میاشت تېرېږي، کال کال تېرېږي، زه به ووایم ساعت ساعت تېرېږي، ستا قبر ته وخت نږدې کېږي، ستا مرګ ته وخت نږدې کېږي. ته ولې دا تصور نه کوې چې زما نه زندګي ده؟ یاره جي اختر راغی خوشحالي ده، زه وایم وخت مرګ ته را نږدې دی، وخت مرګ ته را نږدې دی. نو ته به کله فکر کوې، تا کې به کله شعور پیدا کېږي، ته به کله سوچ کوې او ته به کله د الله سره په رابطه او په وابسته کېږي. زما پیغمبر جمله وفرمایله والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. په تاسو کې پریوت انسان درته به آینه په قبر کې ښکاره شي محترمو. څنګه چې انسان ته په شیشه کې خپل ګرد او غبار په مخ باندې ښکاره کېږي، داسې به تا ته خپل اعمال تمام په لحد او په قبر کې ښکاره شي. ته به لاسونه لکه د مچ مروړې داسې، خو ته به خدایه ته به خدایه یوه ورځ راکړه، خدایه 15 کاله عمر دې راکړی، خدایه یوه ورځ په دنیا کې راکړه. ته وګوره چې زما د دې سترګو نه ستا په یاد کې وینې بهیږي که نه، زه د خپل وجود نه وینې بهیوم که نه. زما رب آوازو کې لا یستخدمون شیئا ولا یستغفر. ټیم دی خدایه یو ګنټه خو راکړه که نه چې ستا سجده کې ټوله تېره کړم. قبر کې به دې دا چغې وایي چې دې اجدها وویني، دې خپل عذاب وویني. زما رب آوازو کې لا یستخدمون شیئا ولا، دې به وایي خدایه یو ساعت خو راکړه، 15 سکنډه خو راکړه چې لږ درته سملم او دا تندې درته راښکم. زما رب وایي ټیم دې ختم و، کم ټیم چې مې درکړی و په دنیا کې مې درکړی و، اوازونه به مې درته بنده کل، د ځمکې به درته چغې والې چې سلو راځې به ماله به راځې ماله را روانې ویرېږه ماله، زما پنجې ته را روانې، زما پنجې ته بل خوا نشي تللی. ته که هر څومره سینه رابار کړې، ته که هر څومره برینډ سامان او په برینډ ګاډو کې وګرځېږي، دا ځمکه درته بنده اواز کې زما پنجې او زما غېږې له را روانې، بیا به ما سره لاندې څه کوې چې بربنډ دی غېږه کې ونیسم محترمو، او ته بې بسه ما ته پروت یې او ستا د ژبې اواز نه اوچتېږي ما سوا زما د رب نه. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. امين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. الله ما چې سوي دي ورده خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې. الله زموږ د لږه ناسته خدای په خپل دربار کې قبول او منظور کې. الله اختر مبارک ایام تیر شو، خدای چا چې قرباني کړي خدای ته په خپل دربار کې قبول کې. قرباني زموږ چې څومره عبادات دي د حاجیانو حجونه دي خدای داتې نه قبول کې. د هغې په دعاګانو کې خدای زموږ پوره حصه وګرځي. د حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري. کم افراد فقیر له د بیان اورېدو دپاره راځي خدای دا تا سره مینه ده او د ما فقیر سره مینه ده او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق او مینې له خدای راځي. دا مینه خپل دربار الهي کې قبول او منظوره کې. الله ته په سینو باندې عالم کې په دې سینو کې زمونږ په دا زړونو کې څه قسم شرعي حاجات خدای د خپل در نه پوره کې.
الله چې څه قسم مصیبات او مشکلات او آفتونه یې خدای په خپل دست قدرت باندې ختم کړي. الله که څوک بیمارانی شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي. الله د چا خپل کورونه نه خدای خپل کورونه ورته ورکړي. الله چا باندې قرضې دي خدای قرضې په خپل دست قدرت باندې ختم کړي. الله قرضو د عذاب نه خدای وساتي. الله چا چې موږ ته د دعاګانو ویلي دي خدای زموږ په دعاګانو کې د هغې حصه او د هغې په دعاګانو کې خدای زموږ حصه وګرځي. زموږ دا بیان زموږ اکثر رونه مسافر په بیروني ممالکو کې اوري خدای د هغې په زړونو کې څه قسم شرعي حاجات دي خپل درنې پوره کړي. مسافر دي د مسافرۍ بد زندگی د خدای تور زندگی د ستا محبوب فرمایلی خدای په کور کلي باندې د حلال رزق تنظیم خدای وکړي. کوم عزتونو ماشومان پریخي خدای د عزتونو د لوپټو د ماشومان خدای محافظ شي. الله تمام امت محمدیه خدای دیندار کې. الله موږ نه هغه کارونه والي چې زموږ په توره کنده کې خدای پکارېږي. په کوم وخت کې چې ملک الموت راشي د مرګ فرښته او زموږ مخې ته ودرېږي او خدای د دې بدن نه روح وباسي په دغه وخت کې زموږ په دا ژبه باندې یو پاک او طیبه کلمه نصیب کې شوق سره ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. سلام